ته لاس نیسي او سر ورته نیسي چې دا مبارکې متیزې په مونږ باندې راتوی شي. ویلما ورته ویل چې ګورې دا غوا دومره جاهله ده ناپویه ده 10 کاله یې په موږي باندې وتړه او خوش نه ګیا وله ورکوه او 10 کاله پس یې په قصاب باندې خرڅوه. قصاب سره به لاس کې چاړمي او دا غوا سره روانه شي. دا دومره بې وفا او جاهله ده دا په دې نه پوهېږي چې ما 10 کاله په دې کور کې تېر کړل ولې زه د دې کور نه وځمه. بیا په دې باندې مې سره مخکې خبره بوتلله. آخر دې ته مې تیار کړه چې یاره موږ کم خوا لاړ شو څه وکړو. ویل ما ورته ویل داسې وکئ په هندوستان کې ډېرې لوی لوی صوبې دي بعضې صوبو کې د مسلمانانو اکثریت دی هلته د مسلمانانو مدرسې دي د مسلمانانو تبلیغي مرکزونه دي هغې له ځان ورسوئ ستاسو حفاظت به هم الله کوي او ستاسو د ضرورت د زندګۍ تېرولو ضرورتونه به هم الله پوره کوي. عزتمندو اوس تاسو سوچ کوئ په هندوستان